په دې ورځو کې مو ویډیو دا کتله چې دي د هغې سره دا انفارمیشن شیر کو د رمضان مبارک میاشت شروع ده زما دا اډوایس قرآن مجید پوهه په موږ باندې لازم ده او لایف سټایل کې ستاسو په لایف کې هغه چینج راولي من درې څلور میتډ دي چې هغه تاسو ته زه په دې ویډیو کې ایکسپلین کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سید الله ما د یو نوی ویډیو سره د مسلام افیشل فیسبوک پیج او یوټیوب چینل امید کوم چې څومره کتونکي دي هغه به روغ جوړې د صحت په جامه کې به وي. قدرمنو کتونکو نننۍ ویډیو زما د اسلامي ویډیو ده او یو انفارمیټیو ویډیو ده. په دې کې اسلامي معلومات دي. نو زه یو هلک دی هغه ګورم په دې سوشل میډیا باندې چې ینګ هلک دی او اکثر اسلامي ویډیو شیر کوي او په خپله یې جوړوي. نو هغه اکثر زه په فیسبوک باندې ګورم او شارټ ریل جوړوي. نو ډېرې بهترینې ویډیو جوړوي او هغه زه فالو کوم په خپله. نو په دې ورځو کې مو ویډیو دا کتله د قرآن نفاق حوالې سره وه. په هغې چې کوم انفارمیشن و زما ډېر زیات خوښ شو او کومه ویډیو چې مانه ډېر زیات خوښه مې شوه. نو سوچ مې وکړو زموږ چې څومره مو کتونکي دي د هغې سره دا انفارمیشن شیر کړو نو هغې ته به فایده وشي. او د دغه ویډیو متعلق بیا ما نور هم ریسرچ وکړو او نور سورس مې پسې هم وکتل، اسلامیک سکالرز مې پسې وکتل او د هغې مطابق معلومات مې راجمع کړو. نو ما چې دا ویډیو او دا معلومات چې کوم اسلامي زه ورکوم دا کلیر شي، په دې کې څه ډول پاتې نه شي. نو ما پسې نور هم ریسورس وکتل. د هغې نه بعد زه رالم ما چې کوم کتونکي دي د هغوی سره دا انفارمیشن شیر کړو. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د رمضان مبارک میاشت شروع ده او دا ډېره د فضیلت والا میاشت ده او ډېر د رحمتونو او برکتونو میاشت ده. په دې کې اولنۍ اصله د رحمت وي، دویمه د مغفرت وي، درېیمه د جهنم نه خلاصۍ وي. نو د رمضان فضیلت خو دا ځان یو لوی ټاپک دی، نو هغې سایډ ته نه ځم او خپل مقصد ته به راشم. څنګه تاسو ته پته ده په دې رمضان مبارک کې اکثر خلک اکثر عبادتونه کوي، مطلب څوک نفلونه کوي، څوک تلاوت قرآن کوي او څوک څه کوي، مطلب مختلف قسم عبادتونه کوي. او ځکه چې دا میاشت ته د دې 11 میاشتې چې باقي کومې د کال دي هغې ته د دې میاشتې سرداره ګڼلی شي. نو ډېره فضیلت والا میاشت ده. نو اکثر خلک پکې مختلف عبادتونه کوي. په هغه کې یو عبادت دی قرآن پاک تلاوت. نو ملګري اکثر د قرآن پاک تلاوت په دې میاشت کې په کثرت سره کوي. نو ډېره ښه خبره ده او د ثواب کار هم دی. او بعضې ملګري پکې تلاوت نه کوي، نو ډېره د بدقسمتۍ خبره ده هغو دپاره. خو څوک چې تلاوت کوي په دې کې ډېر زیات او تقریبا قرآن مجید 4-5 مرتبه، څوک پکې 8-10 مرتبه، څوک 12 مرتبه، څوک 15 مرتبه پکې هم تلاوت قرآن پاک ختم کوي. نو دا ویډیو زما د هغوی دپاره د سپیشل هغوی دپاره زما دا اډوایس دی او دا درخواست دی څوک هم چې قرآن مجید ختم کوي مطلب په تلاوت سره او 10-12 مرتبه 8-9-6 مرتبه ختم کوي، نو هغوی ته زما گزارش دی چې تاسو قرآن مجید باندې ځان پوه کړئ. یو ځل ختم کوئ، 2 ځله هم ختم کوئ، په دې په معنا مقصد او په تفسیر ځان پوه کړئ. مطلب تاسو تلاوت کوئ هغه هم ښه خبره ده، د هغه ځان نه ثواب دی، خو قرآن مجید پوهه په موږ باندې لازم ده. زموږ مسلمان چې نن سبا پاتې دی او ترقي نه کوي او د زوال شکار دی، نو هغه قرآن مجید دیو شاته غورځولی دی. د قرآن مجید باندې دیو علم نشته دی او دوی د قرآن مجید باندې ځان پوه کېدو کوشش نه کوي. فکره چې تاسو قرآن مجید پوه شئ بیا پرې عمل کوئ نو ستاسو په لارې کې به ډېر چینجز راولي. هسې چې تاسو تلاوت کوئ نو دا به تاسو کې دومره اثر نه کوي هغه او چینجز نه راولي څومره چې تاسو قرآن مجید په ترجمه سره وایئ او بیا د هغې تفسیر کوئ، مطلب د هغې په مقصد ځان پوه کوئ په معنا باندې. نو هغه ستاسو په سوشل لایف، په اکنامک لایف او مختلف مطلب په لایف سټایل کې ستاسو په لایف کې هغه چینج راولي. نو برای کرام تاسې مهرباني وکړئ چې دا رمضان مبارک میاشت چې کومه ده دا زموږ دپاره یو ګولډن اپرچونټي ده چې د دې نه مونږ فایده واخلو او د قرآن مجید په دې کې مونږ ختم کو په ترجمې سره او تفسیر سره او د دې په معنا په مقصد باندې مونږ ځان پوه کړو. د بار د تلاوت په تش تلاوت نه ختمېدو نه بهتره دا ده چې په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ. او
د دې دفعې لپاره چې کوم 3 متره تقریبا 3 متره دي چې هغه تاسو ته زه په دې ویډیو کې ایکسپلین کوم چې د هغې په هغه طریقه باندې به تاسو د قرآن مجید په معنا او مقصد او په تفسیر ځان پوه کړئ. نو په اوله طریقه چې کومه ده نو هغه خو بیسیک طریقه ده، هر سړي ته پته ده چې هغه اسلامیک انسټیټیوشن چې کوم دي مطلب اسلامیک مدرسې چې کومې دي نو هغه جوین کول دي. د دې په ذریعه به تاسو ته په قرآن مجید په معنا په مقصد باندې ځان پوه کړئ. نو بعضې کسان داسې وي چې هغه عمر زیات شوی او دا نشي افورډ کولی، نو د هغوی لپاره د رمضان مبارک میاشت چې کومه ده نو دا یو ګولډن چانس دی. تاسو ته پته وي چې په دې کې په مختلف جماعتونو کې تقریبا په هر یو دویم جماعت کې درس قرآن کېږي او د قرآن پاک تفسیر کېږي په تفصیل سره. نو تاسو چې تقریبا 2-3 غنټې 4 غنټې د تلاوت له ورکوئ یا چې تلاوت نه نو د هغې په ځای د 2 غنټې د درس له ورکوئ، دا ستاسو لپاره ډېره بهتره وي ځکه چې دې سره به تاسو باندې په قرآن باندې به تاسو پوه شئ. نو څومره چې کتونکي دي زما دا ویډیو ګوري نو هغې ته زما درخواست دی څوک په قرآن په باندې نه پوهېږي نو تاسو دغه درسګاهګانې چې کومې دي د مسجدونو چې کوم درس کېږي دا جوین کړئ او د قرآن مجید په معنا او مقصد باندې ځان پوه کړئ. دریم کوم میتډ چې دی نو هغه هم اسان میتډ دی، هغه دی د قرآن مجید کتاب چې کوم دی نو هغه په ترجمه باندې میلاویږي او هغه ایکسس ډېر اسان شوي دي، مطلب په هر ځای کې میلاویږي. د هغه پښتو د اردو په کوم زبان کې چې ته وغواړې نو هغه ترجمه او تفسیر تاسو ته میلاویږي. نو تاسو دا ځان نه دا کتابونه واخلئ او دا کوم چې ایجوکیټډ کسان دي نو هغه په دې باندې پوهېږي، نو کله چې تاسو تلاوت کوئ نو د هغې معنا باندې هم ځان پوه کوئ او تفسیر باندې هم، نو دا به ستاسو لپاره ډېره بهتره وي. او کوم ان ایجوکیټډ کسان دي مطلب په لیک نه پړله باندې نه پوهېږي نو هغوی لپاره یوټیوب ډک دی، مطلب انټرنیټ ډک دی، مختلف درسونه دي، مطلب مختلف آډیو کلپس دي، ویډیو کلپس دي، نو هغوی د هغه یوز کړي. او بل اخري میتډ چې کوم دی مطلب څوک چې دا مخکني کوم دا 2-3 میتډ طریقې چې ما وښودلې دا نشي افورډ کولی، مطلب دا د ګرانۍ مطلب درس ته هم نشي کېناستې دی او قرآن مجید کتاب هم نشي اخیستی ترجمې والا، نو د اخري کومه طریقه چې ده نو په دې کې بانه نه چلیږي، دا هر یو کس شي کولی. د څه نه څه تعلیم چې د هغې نو دا طریقه د هغه لپاره ډېره اسانه ده او زه پخپله هم دا یوز کوم او ما د ډېره فایده واخیسته. نو دا ستاسو موبایل کې پلی سټور ایپ دی، یو پلی سټور پروګرام دی، هغې ته لاړ شئ تاسو پکې سرچ کوئ قرآن مجید ویت اردو ټرانسلیټ ویت پشتو ټرانسلیټ قرآن مجید ویت تفسیر، نو تاسو ته مختلف ایپونه راشي ډېر بهترین ډیزاین شوي دي، د یو ټکي د یو لفظ معنی هم پکې ده، مطلب پوره آیات معنی هم پکې ده، بیا د پوره آیات تفسیر هم پکې دی، نو ډېر بهترین ایپسونه پکې دي. زه چې کوم پخپله 2 ایپس دي هغه استعمالوم نو هغه به ستاسو سره سکرین شاټ شیر هم کوم. هغه کې یو تفسیر القرآن دی چې ډېر بهترین دی او د ټکي د لفظ معنی هم پکې ده، مکمل آیات معنی هم پکې ده، بیا پکې مکمل آیات تفسیر دی. او بل دی اسلام 360. دا اسلام 360 چې کوم دی دا یو ډېر بهترین ایپ دی، چا چې ډیزاین کړی دی الله تعالی دې ولا د هغه اجرونه ورکړي، یو ډېر بهترین ایپ یې ډیزاین کړی دی. په دې کې قرآن مجید په ترجمه باندې هم دی، هسې څوک تلاوت کوي هغه هم پکې شته دی، او د قرآن مجید چې ترجمه مطلب ډاکټر اسرار احمد ترجمه هم پکې ده، تفسیر پکې دی، د ډاکټر نور ډاکټران هم پکې دي، د مودودي صاحب هم پکې دی، د عثماني هم پکې دی، ابن کثیر هم پکې دی، مختلف څه چې دا ټرانسلیټ کړي دي مطلب تفسیرونه کړي دي نو ډېر زیات پکې دي. څوک چې څوک هم ګوري نو هغې ته به هغه میلاوي شي. او په دې ایپ کې بل چې بهترین دغه دا دی چې هغې کې حدیثونه هم دي. د حدیثونو چې کوم میجر کتابونه دي دا غټ مطلب صحیح مسلم بخاري شریف او ابن ماجه شو، سنن ابي داود شو، مطلب دا غټ کتابونه چې دي نو هغه پکې هم حدیث موجود دي، مکمل کتابونه پکې موجود دي. تاسو چې کو غواړئ نو کمنټس وکړئ، زه به تاسو سره د دې ایپ مکمل اورویو وکړم او مکمل طریقه کار هم کوم. په دې کې نور مسایل هم دي، مطلب که ته غواړئ چې ما ته قرآن کې دا مسایل پکار ده، مطلب ته د نماز
آیات بولي چې په نماز په باره کې کوم آیات راغلی ده هغه به ځان نه دی مطلب داسې مختلف دا به نه ډېر بهترین ایپ دی چې په خپله یوز کوم نو ما د ډېره پیدا واخېسته نو څوک هم چې کتونکي دي هغوی ته زما درخواست دی چې نن سبا ډیجیټل وخت دی او هر څیز ډېر په انتهایي په اسانۍ باندې میلاویږي نو تاسو د دې وخت نه پیدا واخلئ او لږ د خپل دین ته توجه ورکړئ دې له خپل وخت ورکړئ دا به ستاسو په لایف کې ډېر چینج راولي نو که څوک غواړي چې د ایپس اوورویو غواړي مطلب دې باندې طریقهکار نظام به کول غواړي نو کمنټس کې ماته ووایي په دې باندې بیا زه په تفصیل سره ویډیو جوړه کړم باقي څوک نو چې کتونکي دي دا ویډیو د چا خوښ شوي وي نو مخکې هم شیر کړئ چې نور هم ملګرو ته نور مسلمانانو ته هم فایده ورسي والسلام انشاءالله بیا په نیکسټ ویډیو کې ملاقات